تعویز په غاړه کول او یا تعویز په دکان کې د برکت دپاره یا د کاروبار دپاره دکان کې تعویز را زړول شرعاً څه حیثیت لري؟ بعضې کسان وایي چې کله د یو کوچني په غاړه باندې تعویز وویني هغه ته دوی شرک وایي او په ډېرو سختو الفاظو باندې منع کوي او د الله د رسول دا حدیث هم په دلیل کې پیښوي من علق تمیمه فقد اشرک. د دې مسلې جواب دا دی چې په شریعت مقدسه کې له دې څخه منع نه ده راغلې. کوم کسان چې تعویز شرک بولي او په دلیل کې کوم حدیث دی پیښوي هغه حدیث د هغه چا په باره کې راغلی دی. عقبه بن عامر رضی الله عنه فرمایي چې وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته 10 کسان د بیعت دپاره رالو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له 9 کسانو سره بیعت وکړو، له هغه یو کس سره نه وکړو ځکه د هغه پر غاړه باندې تعویز و. لیکن هغه تعویز چې په هغه تعویز کې شرکی الفاظ لیکل سوي وي، شرکی الفاظ استعمال سوي وي، لیکن عام تعویز د برکت دپاره چې په هغه کې قرآني آیاتونه وي یا د نظر دپاره یو کوچني ته اور په غاړه کول په شریعت مقدسه کې له دې څخه هیڅ ممانعت نشته. لیکن نن په معاشره کې ډېر کسان په تعویز باندې لګېږي، ډېر کسان تعویز مني نه. نو په شریعت مقدسه کې د تعویز له کولو څخه څه ممانعت نشته. کوچني ته هم ور په غاړه کولی سي، د کاروبار دپاره یې په دکان کې هم را زړولی سي. د دې دپاره چې کوم شرایط وو هغه ما په تېره ویډیو کې تاسو ته بیان کړي وو چې د تعویز 3 شرایط چې د هغو شرایطو لحاظ وي. بیا په شریعت مقدسه کې دا هم داسې دی لکه انسان چې یو دوایي کوي پر ډاکټر باندې